نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارشاد الطالبین کی سیدنا تذکره ډیره عجیبه ده او د الله جل جلاله او محبت یو دلیل دی. هغوی مبارکو ذکر کړي دي چې دوه نوجوانان هغوی د امام حسن نوري رحمت الله علیه چې دا د هغې وخت لوی ولی الله و، د هغه زیارت له او سلام له تله چې کله د هغه مبارک زیارت له روان شو او د هغه د ښار ته ور داخل شو، دې دواړو ملګرو کې یو داسې ملګری و چې هغه عالم هم و او هغه ته د ځناورو چې کوم ژبې وې په هغه باندې علم حاصل چې هغوی به څه کلام کول وخته نو دا به پرې پوهېدو. نو دې دوران کې دې دواړه ورداخلېږي دې ښار ته، څه ګوري چې پیشوګانې خپلو کې راغونډې دي او هغوی یو پیشو بلې ته وایي چې تاسو خبر شوئ چې امام حسن نوري رحمت الله علیه دنیا نه پرده وکړه، هغه وفات شو. دا ملګری دی بل ملګري ته رامخته وویل چې دا څنګه چلو شو، امام حسن نوري صاحب خو وفات شو. دا وګوره دا یو پیشو دی بلې پیشو سره دا خبرې کوي. هغه بل ملګری ورته وایي چې غزه که چېرته وفات شوي هم وي موږ به د مزار سلام وکړو بیا به ترې راځو. چې کله ورغه د هغې کور خواله نو څه ګوري چې د هغې کور نه امام حسن نوري صاحب راووت. نو د دغې دواړو نوجوانانو چې کوم تعجب و کوم حیرانتیا وه هغه نور هم سیوا شوه. امام حسن نوري صاحب ورته وایي چې تاسو ولې دومره پریشانه وه حیران یې؟ هغوی ورته دغسې خبره وکړه چې قربان دغسې خبره وه. امام حسن نوري رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې آو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک فرمایلی دي کل نفس یخرج بغیر ذکر الله فهو میت. چې کومه ساه یو مؤمن بنده هغه د خدای د ذکر نه بغیر هغه خارج کړي او د خدای د ذکر نه د زړه غافل شي وي دا مړ دی، دا په ژوندو کې نه دی حساب. نو په دغې ساعت باندې وي زه د الله د ذکر نه غافله شوی وم، نو الله جل جلاله په عالم ملکوت کې دا منادي وکړه چې دا مړ شو. نو دا خبرې چې کله وکړه امام حسن نوري صاحب بیا بیابان ته ووت. اوس په الله جل جلاله په کومې طریقې راضي کومه دا بیابان طرف ته چې کله ووتو نو هلته ورته تنده ولګېده. څه ګوري چې هلته کې یو کویې وکتو. کوی ته چې کله نږدې شو نو هغې کوی کې پړی یا بوکا داسې زونه نه وو. نو حیران او پریشان دی او غاړې ته کېناستو. دې دوران کې څه ګوري چې هلته کې دا اوسۍ را روانې دي. اوسۍ د هغې کوی نږدې راغې او هغه کوی د یو بو جوش وهو
چې کله جوش وهو هغه اوبه بهر راووتې هغه اوسې ټولې سیراب شو او چې دی ورنږدې شو هغه اوبه بیا لاړې کوهي ته امام حسن نوري صاحب دغه وخت کې خطاب وکړو چې ای پروردګاره خپل بنده له اوبه نه ورکې او دې ځناورو له تا اوبه ورکې نو غیبي آواز وشو چې ای امام حسن نوري ستا تمه او ستا یقین په بوکا او په هغه مزي باندې و چې هغه بوکا او مزي خو نه و هغه بوکا او مزي نه و تا په هغې باندې چې دی امید وتړو لہذا ته محروم پاتې شوې او د دې اوسۍ او د دغې مخلوق امید په ما باندې و لہذا په ما باندې چې کله امید وساتو نو ما ورله اوبه ورکړي نو د هغې ځای نه بیا دا روان شو دی بیابان ته او څه ګوري چېرته کې یو نوجوان یې وکتو چې دغه نوجوان یې وکتو هغه نوجوان ورته وایي چې السلام علیکم یا امام حسن نوري امام حسن نوري رحمت الله تعالی علیه ورته ووایي چې ته ما څه پېژنې چې زما نوم حسن دی او زما د پلار نوم نوري دی هغه ورته ووایي هغه نوجوان چې زما او ستا ملازمت یو دی موږ د الله جل جلاله بندگان یو خو راشه یو کار به وکړو وی چې زه کله سا ورکم نو زما کفن و دفن وکړه چې کله هغه نوجوان دا خبره وکړه نو سر یې په ځمکه کېښود او خپل روح یې د رب ذوالجلال په حواله کړه د ده مبارک هغه د قبر وکنستو کفن یې ورکړ او چې کله یې په قبر دعا کوله د هغې قبر نه هغې نوجوان وخندل په خندا شو امام حسن نوري صاحب حیران دی چې هسې نه ما ژوندی سړی ښخ کړی وي هغه نوجوان هغه ولی الله ورته د قبر نه وایي ولې امام حسن نوري تا ته پته نه ده چې ان اولیاء الله لا يموتون ولكن ينتقلون من دار الى دار ولې تاسو ته پته نه ده چې د الله جل جلاله دوستان دا نه مري دا صرف د یو کور نه بل کور ته منتقل شي یعنی د دې فانی دنیا نه د دې فنا ژوند نه هغه بقا ژوند الله جل جلاله دغه اولیاء کرامو ته ورکړي همدا وجه ده چا چې الله جل جلاله وپېژاندو چا چې الله جل جلاله په دنیا کې د هغه معرفت حاصل کړو خپل ځان فنا کړو نو الله جل جلاله به دته د بقا ژوند نصیب کړي او دغه د بقا ژوند عبارت دی چې په قبر کې به هم د ده وجود لا خواله چې دی نو یو چینجی یا یو میږی تاسیز هم به ورته نږدې رانشي دا د الله جل جلاله د دوستانو یو ځان له کرامت دی خواست دی او دعا ده د الله جل جلاله نه چې الله جل جلاله د دنیا او آخرت کې زموږ د دغې اولیاء کرامو سره دوستي نصیب کړي. آخر دعوایا